جی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو مونږه نیغ په نیغه کتی شئ د ثوابي پوهنتون نه. زما نوم اویس ستار دی او زوالجي ډپارټمنټ سره تعلق ساتم. چونکې تاسو ته پته ده چې نن اقبال ډے مناویږي، یوم اقبال دی. نو په دې وجه زه نن راغلی یم یو ملګري سره ناست یم، نادر خان سره، چې هغې اردو ډپارټمنټ سره تعلق ساتي. نو د هغې نه به زمونږ د علامه اقبال په حوالې سره یو څو سوالات کوو، هغې به مونږ ته جواب راکوي. نو دې سره به ستاسو هم زده کړه وشي او زه به ترېنه هم څه زده کړم. جی نادر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس ستار صاحب شکریه ستاسو ادا کوم چې تاسو راغلی زموږ ډپارټمنټ ته او زموږ نه د یو شخصیت، یو داسې شخصیت چې هغه د هیڅ چا نه پټ نه دی او د هغه په باره کې موږ نه انټرویو اخلی او هغه ریکارډ کوی. نو ستاسو ډېره شکریه ادا کوم، تشکر، مننه. نادر خان، زما په ذهن کې یو کوېسچن دی چې لومبی خو زه دا کوېسچن کول ضروري ګڼم چې څومره ستاسو تعلق چې کوم دی نو هغه لټریچر سره دی، اردو ادب سره دی، او تاسو په یونیورسټیز کې چې کوم دی نو تاسو په خاص کر په د اردو ډپارټمنټ کې مختلف قسمه پروګرامونه کیږي. نو په کار دی کې تاسو په اقبال ډے باندې یو پروګرام کړی و، په هغې کې تاسو چې کوم دی نو مختلف قسمه سکالرز انوایټ کړي وو، تاسو ټیچرز انوایټ کړي وو. د دې نه علاوه تاسو هغې کې مختلف ډپارټمنټ والا د اردو نه علاوه نور هم سټوډنټس انوایټ کړي وو چې هغې به چې کوم دی نو د علامه اقبال باره کې به دې څه زده کړي. چونکې د علامه اقبال باره کې زده کړه کول دا صرف د لټریچر والا کار نه، بلکې که هغه د ساینس سټوډنټ دی، که هغه ټیچر دی، که هغه ډاکټر دی، هر چا ته پکار دی چې د علامه اقبال باره کې څه نه څه نالج چې کوم دی نو هغه سره وي. نو تاسو ته خو دا پکار و چې تاسو په حال کې یو پروګرام جوړ کړی و، په هغې کې تاسو مونږ هم انوایټ کړي وو، نو مونږ به پکې هم څه زده کړي وو. نو تاسو ولې دا پروګرام را جوړ نه کړو؟ داسې څه فیکټرز وو چې هغه تاسو ته مخې ته راغله او داسې څه ایشوز وو چې د هغې په وجه تاسو را پروګرام جوړ نه کړی شو؟ بالکل مونږ پروګرام را جوړ کړی په هغې کې سټوډنټس دوی پکې حصې هم اخیستې وې او ښه مزیدار پروګرام و. خو خبره مسکې دا راغله چې په دې وجه باندې زه د انتظامیې نه هم د یونیورسټۍ د انتظامیې نه او د حکومت واک نه هم دا ګیله لرم چې هغه پروګرام زموږ د کرونا وایرس په وجه باندې هغه پروګرام ونه کړی شو مونږ، او هغه مونږ ته زما په یقین نوټیفیکیشن شو چې دا پروګرام تاسو مه کوئ. نو زه ډېره زیاته ګیله لرم د یونیورسټۍ والا نه مو او د حکومت نه چې په 6 نومبر باندې جلسه شوې وه په سوات کې، په هغې کې هېڅ دنیا مخلوقو دلته ما په زمونږ په حال کې سلک غونته کې خلکو او هغې دپاره دې پروګرام بند کړو، بې پروګرام به نه کېږي. دا ګیله لرم، دا زمونږ ټول سټوډنټس او ټیچران ټول دا ګیله لري او انشاءالله دغه کسې به په سوشل میډیا په ذریعه باندې به د علامه اقبال لا ډېر په شریکه باندې مناوو. ټیک ده؟ بالکل نادر صاحب، ستاسو دا ګیله بالکل په ځای ده او په دې کې راسره زه به شریک یم چې څومره هم دا جلسې کېږي نو دې کې ایس او پیز هېڅ شی نه پالو کېږي او دا الاوډي او یو پروګرام چې یونیورسټۍ کې کېږي او هغه هم د یو داسې شخصیت حوالې سره چې یو صوفي، یو سکالر او یو شاعر چې هغه د هېڅ چا نه پټ نه دی، د هغه حوالې سره که پروګرام کېږي نو دی په هغې باندې پابندي لګوي. بالکل ډېره د افسوس خبره ده او ډېره په افسوس سره دا خبره زه کوم. نادر بھائی داسې چل دی چې د کتونکو تنده به ډېره زیاته سیوا کوو نه. تاسو د علامه اقبال چونکې د تعارف محتاج خو نه دی او د ده تعارف چې کوم دی نو مطلب دا دی چې دوی نه صرف په ایشیا کې خلک پیژني بلکې په ټوله دنیا کې د دې چې کوم دی نو یو شهرت دی. خو بیا هم تاسو د دې مینوالو سره مختصر سان تعارف چې کوم دی نو دا شریک کې. بالکل علامه محمد اقبال د هغوی د هېڅ څه تعارف محتاج نه دی، خو بیا به هم موږ د هغوی د تاریخي پیدایشو او د ځای چې مقبره یې کوم ځای کې ده او د تاریخي پیدایش په هکله به تاسو ته موږ دا ووایو چې علامه محمد اقبال په یو معزز خاندان کې په 1877 سیالکوټ کې پیدا شوی او ابتدایي تعلیم یې د دینی مدرسې نه حاصل کړی او د پلار نوم یې شیخ نور محمد متقي و. ټیک ده؟ بالکل جی نادر صاحب دا راته ووایي چې علامه اقبال ته چې کوم دی نو مونږ سر علامه محمد اقبال وایو، نو د دې چې کوم دا خطاب دی دا سر
د دې باره کې راته څه ووایي چې دا سر خطاب دوی ته چا ورکړی و؟ یاره جی علامه محمد اقبال ته د سر دا خطاب چې دی دا کنګ جارج وي دا د برطانیې بادشاه و. ده وله ورکړی په 1922 کې او د دې نه بعد چې د شخصیت په حوالې سره هم تاسو ته زه یو 2-3 خبرې وکړم چې په دې خبره باندې تاریخ ګواه دی چې لکه دنیا ته ډېر خلک راځي او ځي ترې نه، خو په هغې کې داسې خلک هم شته چې هغه د انساني شخصیت دپاره کار وکړي. په هغې کې یو علامه محمد اقبال هم دی. ټیک ده، او د انسانیت دپاره یې کار کړلی، یو ستر شاعر او که مونږ ووایو چې د 14مې سوای خبر راشي مخې ته نو د هغه په شانتې یو مفکر، یو صوفي، یو سکالر کس نه دی پیدا شوی. جی بعضې خلک وایي چې د علامه اقبال چې کوم دی نو دی 2 ودونه کړي وو، بعضې خلک وایي چې دی 3 ودونه کړي وو که نه. نو د دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ بلکل علامه اقبال ودونه کړي او چې ما ته څومره معلومات دي نو په کتابونو کې چې کوم لیک دی، په کتابونو کې چې کوم لیکل شوي دي نو هغه علامه محمد اقبال 3 ودونه کړي. ټیک دی جی، صحیح دی جی. او د دې تعلیم چې کوم دی نو چې څنګه تاسو خبر وکړه چې د دې چې کوم دی نو لومبنۍ مدرسه چې کوم دی نو هغه دینی مدرسه وه چې په هغې کې د هغې پرورش شوې وه، هغې کې د هغې زده کړه کړې وه. نو د هغې نه پس چې کوم دی نو د دې تعلیم د کوم ځای نه شوی و؟ د هغې نه پس دی د په 1906 کې دی د اف ای امتحان پاس کو او د هغې نه بعد دی لړلو یونیورسټۍ ته چې د هغې یونیورسټۍ نوم دی کیمبرج یونیورسټي. دې یونیورسټۍ ته بیا لړو، هلته نه ګریجویشن ډګري حاصل کړه او د دې نه بعد پی ایچ ډي ډګري حاصل کړې ده. او جی د علامه اقبال ډېر زیات کتابونه لیکلي دي، دی چونکې ډېر ښه شاعر و. نو په دې وجه د دې کتابونو باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ د کتابونو په باره کې به زه ووایم چې ډېر ښکلي کتابونه یې لیکلي دي. اسرار خودی، بانگ در بال جبری، ضرب کلیم، جاوید نامه، دا ډېر ښکلي او زما خو پکې ډېر خوښ هغه دی چې شکوه جواب شکوه دی چې لیکلی نو هغه خو زه ډېر ما خو ویلم دی او ډېر زبردست کو هغه تاسو هغه ولوله او وښوي نو تاسو ته پکې ډېر ښکلي مزیدار. او بله خبره دا ده چې کله شکوه یې ولیکله نو په هغې باندې په ده باندې ډېر زیات خلکو لکه ورته ووایي چې دا لکه په هغې کې ده داسې هغه کړي چې د الله پاک نه یې ګیلې کړلي او د هغې په باره کې د بیا څه وخت بعد جواب شکوه ولیکله نو په هغې باندې بیا دته یو غټ مقام حاصل شو. دا راته ووایې نادر صاحب چې علامه اقبال صاحب خو ډېر زیات چې کوم دی نو کتابونه لیکلي دي، خو دوی د کتاب دا شروع د کم ځای نه کړې وه او د دې لومبي کتاب چې کوم و نو هغه په دې کې کم یو یاره جی لومبی کتاب اسرار خودی و. ټیک ده، صحیح ده. ډېره مننه نادر صاحب چې تاسو مونږ ته د دې یو څو خبرو دا یو څو خبرې وې زما په ذهن کې دا یو څو سوالات وو چې د دې باره کې تاسو مونږ ته چې کوم دی نو جواب راکړو. او مینوالو که ستاسو په ذهن کې هم څه سوالات دي نو تاسو هغه کمنټ کې او انشاءالله تعالی برپور طریقې سره به تاسو ته مونږ د هغې د جواب درکولو چې کوم دی نو هغه کوشش وکړو. جی او خبره دا ده یو ګیله زه دا کوم چې په پښتنو کې اقبال شناسی چې کوم دی نو هغه ډېره زیاته کمه شوې ده. کم خلک چې کوم دی نو چې د هغې پاکستان سره مینه نشته نو هغې علامه اقبال ته یو پنجابي شاعر وایي چې علامه اقبال چې کوم دی نو نسلاً دا پنجابي نه او نه علامه اقبال چې کوم دی نو د پنجابي کې شاعري کړې ده. دا هو که یو پښتون پنجاب ته لاړ شي هلته کې 10 کاله تیر کړي 20 کاله تیر کړي نو هغه له به خو به هم چې کوم دی نو پنجابي ورځي نو او نه چې کوم دی نو علامه اقبال په پنجابي کې شاعري کړې ده. نو څنګه علامه اقبال ته مونږ پنجابي شاعر ویلی شو او د کومو خلکو چې علامه اقبال سره مینه نشته نو هغې وي چې دغه شان یو پنجابي شاعر راپاڅېدو او یو خوب یې ولیدو نو پاکستان جوړ شو. لکه دومره د اوچت شاعر مقام ته وګورئ او دومره خبرې ته وګورئ چې یو پنجابي شاعر راپاڅېدو او خوب یې ولیدو. د علامه اقبال د شخصیت او د هغې د ریسپیکټ کمولو دپاره
نو په دې وجه موږ له پکار دي چې ځای په ځای د علامه اقبال په حوالې سره موږ پروګرامونه کوو او په هغې کې خلکو ته چې کوم دی نو اویرنس ورکوو د علامه اقبال د شخصیت او د هغې د زندګۍ حوالې سره چې دا خلک موږ لږ اویر کړو او د خلکو د ذهنونو چې کوم دی نو دا چې کوم مسکانسپشن دی دا غلط چې کوم نالج دی نو دا موږ د دې د ذهنونو نه لرې کړو. ډیره مننه تاسو چې تاسو زموږ دا ویډیو وکته. زموږ دا ویډیو تاسو باندې څنګه ولګېده خپل کمنټ موږ سره ضرور شیر کړئ. مننه.